که چا یو څیز اخیستو د اخیستو په وخت کې دا شرط ولګول چې دا څیز زه تا نه اخلم خو په دې شرط باندې چې پیسې به بعد کې دیر کوم نو دا بیه فاسده شوه. اکثر چې مونږ کور دپاره سامان اخلو دکاندار ته ورشو چې پیسې نه وي مونږ څنګه ورته وایو چې غوړي چیني یا پتې درنه اخلم خو پیسې نشته ماته په دې شرط باندې راکوي چې پیسې به بعد کې دیر کوم که اوس یې رانه غواړې بیا درنه نه اخلم مونږ همداسې کوو که نه. نو که چا شرط ولګول د اخیستو په ټیم کې دکاندار سره چې دا څیز زه درنه اخلم خو په دې شرط باندې چې پیسې به بعد کې دیر کوم نو دا بالکل شریعت خلاف سودا دی. خو که چا دا خبره د سودا کولو نه بعد کې وکړه سودا وشوه هغې د بعد یې ورته ویلو چې ما څه اوس پیسې نشته بیا به زه درته بعد کې دیر کوم نو اوس هغه خرڅوونکي ته باید اختیار دی اوس یې ورنه غواړي که مهلت ورته ورکوي. خو دا خبره که چېرته د سودا په ټیم کې وکړه نو دا بیه صحیح نه دی که څه د واخیستلو خو دا ته نشي استعمالولی ته به سر دوباره ځې بیا به سودا کوي خو دا شرط د خبره به بیا سودا په وخت کې نه کوي